بل دلته اوس د زاویې بحث پرلته کوي. ٹھیک ده؟ زاویه په دې 33 نمبر صفحه باندې ده. زاویه یا په انګریزي کې ورته انګل وي. انګریزي کې ورته څه وي؟ انګل. دو مشترک الرأس غیر همخط شعاعوں کے درمیان گھماؤں کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں. دو مشترک الرأس غیر همخط شعاعانی غیر همخط شعاع خو دیو پیژندل کنه چې په یو خط باندې نه وي واقع. پوه شو؟ په یو خط واقع وي، بل په بل خط واقع وي. د دو غیر همخط شعاعانو خو چې د هغې دواړو شعاعانو یو سر هغه یې ګورې مشترک الرأس وي. ٹھیک شو؟ د دغې دواړو شعاعانو په منځ کې چې دا کوم ګولایي پیدا شي دې ته وایي زاویه. پوه شوې؟ لکه مثال په طور داسې دا زموږ سره یو خط دی که نه، دا یو بل خط دی، دا شیتلی دی که نه. پوه شوې بې؟ ٹھیک ده؟ نو یو خط دا یو دا ځای د دواړو مشترک دی که نه، دې ځای یو بل قطع کړی دی که نه. که دا شعاګانې راغلی که برس شعا دې راواغسته دا طرف دې اډو کټ کو، دا یو سره مشترک دی که نه. ٹھیک ده؟ او دواړه هم خط هم نه دي، غیر هم خط دي. یو طرف روان دی، بل په بل طرف روان دی. ٹھیک ده؟ د دې هم رأس غیر هم خط شعاګانو یا غیر هم خط قطعات خط او یا که خط علی نو به بیا لګ دي شيږي. ٹھیک شو نه؟ د غیر هم خط خطوطو په منځ کې چې کوم ګماو جوړ شي، کوم قوس جوړ شي، کوم ګولایي جوړه شي، دې شي ته ویل کېږي زاویه. دې ګولایي ته ویل کېږي زاویه. په دې باندې پوه شوئ؟ په کتاب کې دقه شان دي. دو مشترک الرأس غیر هم خط شعاع اسی طرح خطوط یا قطعات خط کے درمیان گماؤ کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں. ٹھیک شو لا؟ بس چې د دې دوو شعاګانو اتصال په کوم ځای راغلی وي او غیر هم خط وي دواړه، نو خامخا به پکې څه ګماو جوړېږي. ځکه که ګماو پکې نه جوړېږي بیا خو هم خط دي، همو غیر هم خط اخیستی که نه، نو خامخا به پکې څه قسمه څه ګماو به پکې جوړېږي. نو دقې شی ته ویلی کېږي زاویه. ٹھیک شو نا؟ بل تعبیر دی ندیسی کہ یا دائرہ کے مرکز سے نکلنے والی دو لکیروں کے درمیان آنے والے دائرہ کے حصوں کو زاویہ یا قوس کہتے ہیں. بل دسی دا یو دائرہ دا دا خدای په قدرت. ٹھیک شو لا؟ دا پکې مرکز دی. ٹھیک ده؟ د دې مرکز نه چې دی محیط طرف ته ځي، ٹھیک ده؟ دو خطوط دی محیط طرف ته وباسه، لکه یو دی دلته وباسو، یو دی دلته وباسو. ٹھیک شو لا؟ نو په دې دایرې کې ټوټل څو حصې دي؟ 360 په درجاتي نظام کې پکې 360 حصې دي که نه؟ دا دو خطوط چې تا وویستل دې څومره حصې درجې را جمع کړې، څومره حصې د دې دایرې را بنده کړه. ٹھیک شو؟ نو چې څومره یې را بنده کړې وي نو ویلی کېږي چې دا د دغې درجې زاویه ده. دا د دغې درجې سره زاویه. پوه شوې؟ لکه مثال په طور دا 30 حصې 360 ټوټل دي که نه؟ دې دې نه 30 را بندي کړي دي. د دو خطوط د نه دایرې نه څو حصې راغستي، څو درجې؟ 30 درجې دې راغستي، ویلی کېږي دا 30 درجو زاویه ده. پوه شوې؟ نو په یو دایره کې چې د
د دوو رداسونو په منځ کې کوم مقدار دی د حصو د دایرې دقې شي ته زاویه وایي. ٹھیک شو نه؟ دا یو رداس دی دا بل رداس دی که نه؟ د دې دواړو رداسونو د دې دایرې څومره مقدار حصې را جمع کړي، لسې را بندي کړي، شلې را بندي کړي، 150 را بندي کړي. چې څو را بندي کړي جو دقې شي ته ویل کېږي د 2 درجې زاویه. پوه شوې؟ که دا داسې تلي ویل کېږي دا د 90 درجې زاویه ده. پوه شوې؟ دلته راغلي وي دا د 100 درجې زاویه ده. پوه شوې؟ بل دویم نوم دی ته قوس هم وایي. قوس او دا کوم قدیم فلکیات چې دي نو په دې قدیمو فلکیاتو کې بیا د زاویې لفظ هغوی نه استعمالي بلکې هغوی قوس لفظ استعمالي. او قوس او زاویه څه شی دی؟ بلکل. پوه شوې بې؟ هغه د دواړو هغه مصداق بلکل یو دی. ٹھیک شوله؟ که تاسو قوس لفظ وي قوس لیندې ته وي. قوس کې هم هغه کوږوالی وي که نه؟ په دې کې هم هغه کوږوالی غونته کې پکې جو دقې ته ویلی کېږي هغه قوس چې بیا څومره حصې د دې دایرې را بندي کړي جو وایو چې دا د 2 درجې قوس دی یا د 2 درجو زاویه ده. پوه شوې په دې قصه؟ دا به زموږ په اوقاتو کې په کار راځي. ښه دقه درته وایم راځو پسې. اوس دا خبره یو بل څیز دی په دې جیومیټرۍ کې. جیومیټرۍ شته حوالتو په دې جیومیټرۍ کې ډي ورته وایي یا ورته پروټیکټر وایي، مستوره ورته وایي په عربۍ کې. پوه شوې پې؟ خدای پاک دا ډي جوړ کړی دی دپاره. ٹھیک شوله چې په دې باندې ته د زاویې مقدار معلومولی شي. ٹھیک دی چې دا زاویه د 100 درجو ده. ٹھیک ده؟ اوس د معلومولو هغه طریقه یې څه ده؟ نو چې دا ډي راوړي بیا به ډي ته شي. دا ٹھیک شو؟ د په انګریزۍ کې ورته پروټیکټر وایي. آسان نوم یې ډي دی ځکه چې شکل یې په شان د ډي دی. او په عربۍ کې ورته مستوره وایي. څه ورته ویلی کېږي؟ مستوره. ٹھیک شو؟ دا جوړه ده د زاویې د مقدار معلومولو دپاره چې دا زاویه د 100 درجې ده. ٹھیک ده؟ د دې باندې د معلومولو طریقه بیا دا ده چې کوم دا مشترک رأس چې دی که نه د مثال په طور دا زاویه شو. ٹھیک شو؟ لږه ښکلی جوړه کړو. پوه شوې پې؟ دا مشترک رأس چې دی نو دقه ځای به د دې سنټر سره خاص هغه ولګي. په دې کې نښه نشته. اکثر په دې ډیګانو کې وړوکې ډي خو به چا سره په جیومیټرۍ کې نه وي راوړې ده چا راواله تو دقه ځای کې بس په دقه ځای په دې کې ګوره دا د 1 نه شروع شوی او دې چې راغلی دا دایره ده که نه؟ او په دایره کې مونږ وي چې 100 درجې پکې 360 پکې که نه؟ نو چې په ټوټل دایره کې 360 دي نو په نیمه دایره کې بس وي 180 وي پکې که نه؟ دا یې نیمه شوه. پوه شوې پې؟ په نیمه کې به 180 وي که نه؟ داسې چې نصف دایره یې جوړه کړې د دې 1 نه شروع شوی 180 ته راغلی.
چې دواړو طرف نه پکې انچې لګولي دې ځای نه شروع شوی که دې طرف معلومې که دې طرف معلومې ټیک ده اوس دا زاویه به مونږ دلته دا یو زاویه ده دا یو ګما او یو زاویه راغله که نه ټیک ده دا زاویه به مونږ څنګه معلومو چې دا د څومره درجو ده ټیک ده دا په دې به یې داسې معلومو چې د دې چې کوم مرکز بالکل دی دې کې اډي راغله دا دغه یو شی دی خو دا غټ دی دا وړوکی دا پکې ای دی دلته پکې کرښه راغلی ده دا یو مرکز دی خاص پوه شوې نو دا مرکز به په دې مشترک رأس باندې کېږي پوه شوې نو که بیا د دې د زاویه دې طرف ته وي د دې ځای به شمارې او که د هغې طرف هغه زاویه معلومې د هغې طرف به شمارې لکه داسې ګوره دا دې په دې منځ دې وله کېښود هیلې پوه شوې بې نو ګوره دا کولاو ځای دې خوا دی که نه پرجه غونده کې دې خوا ده که نه نو د دې طرفه یې 0 1 2 10 20 30 40 او هغه دی 45 دې نه پته ولګېده چې دا زاویه زموږ سره د څومره درجو ده دا د 45 درجو زاویه ده پوه شوې بې که دا دې طرف والا معلومې ټیک ده لکه مثال په طور دا یو معلومې نو بیا د هغه دا مرکز دی ولا په دې مشترک رأس کېښود که نه نو د دې طرفه یې وګوره ٹھیک شو نا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 آغا 135 پوه شوې بې که ٹھیک ده نو بس دا چیز الله تعالی پیدا کړی دی د زاویې د معلومولو ٹھیک شو نه په دې باندې زاویه معلومیږي چېرې دا زاویه هغه د 100 درجې ده شیخ پر سامان خطر بس دقل دو پوه شوې په دې باندې هم کېږي په دې باندې معلومې دې کې صرف نښه نشته نو لږ خطا به نه شي که نه خو بس تقریبا داسې وي پوه شوې دا دې په دې داسې کېښود دا به دې سره بالکل برابر کړي ټیک ده داسې به پرې راشي که د هغې طرفه معلومېږو کې دې خود داسې او د دې طرفه به داسې راشه دواړو طرف په انسې پکې ورګړي که تار یو طرف والا معلومې نه به معلومولی شي چې یو مثلث دی پوه شوې په دې کې دا یوه زاویه معلومې چې دا زاویه د څومره ده نو دا کولاوالی دی دا پرجه غونته کې دی خوا ده که نه نو دلته دا داسې کېده دا طرف یې د دې سره برابر که پوه شوې داسې چې غټ تلی دی خوا که نه سړي ته پته لګي چې چې څومره درجې و نو بس دلته ولیکوئ دا 2 درجې زاویه ده په دې قسم پوه شوې یو زاویه دویم د زاویې هغه پیمایش چې دا زاویه به څرنګې معلومو دا به معلومو په دې ډي سره په دې مستورې سره پوه شوې بې اسانه طریقه یې دقه ده بیا نورې طریقې هم شته په دې کې پیدا ایک دائرہ میں 360 برابر حصے فرض کیے جاتے ہیں په یو دائرہ کی 360 برابر حصے فرض کولے کی ہر حصہ کو درجہ کہتے ہیں دائرہ کے مرکز سے نکلنے والی 2 لکیروں کے درمیان اگر دائرہ کے 10 حصے آئے تو کہیں گے کہ ان 2 لکیروں کے درمیان 10 درجے کا زاویہ یا 10 درجے کی قوس ہے ټوټل 360 حصے وي که نه دې 2 خطونو دې یارانو 100 حصې د دې دایرې راګیري کړي پوه شوې نو که 10 جو وای د 10 درجو زاویه ده که 20 جو د 20 که د 50 جو د 50 چې دا څومره راغونډه کړې وه حصه یې راغستې وه وایي و چې د پکې دا حصه ده دا 2 درجې زاویه ده یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ زاویہ اور قوس ہم مصداق چیزیں ہیں ٹھیک شو اگر متحد بالمصداق تھی ہاں
یک یو شي که قوس نوم ورته الی که زاویې نوم ورته الی هیڅوک در پسې ټوپک راغستی شي نه یک یو شي دی تخریج اوقات وغیرہ میں زاویہ معلوم کر کے کہتے ہیں ہمیں اتنے درجے کی قوس حاصل ہو گئی تخریج د اوقاتو چې کو نو یو چې د مازیګر د بار زمون سره د دې قیدې نه دومره قوس حاصل شو یا وایي چې دومره درجې زاویه د ننني مازیګر د پاره ده د ماښام د پاره دوره درجې زاویه د سار د پاره دومره د طلوع د پاره دوره عشاء د پاره دوره پوه شوي हाँ तखरीज औकात वगैरह में ज़ाविया मालूम करके कहते हैं हमें इतने दर्जे की कौस हासिल हुई इसकी वजह यही है कि ज़ाविया और कौस एक ही चीज़ के दो नाम है यो सी दो नमूने दी बस वज़बल अक़साम द ज़ावी तो दे खबर पोश वैसा ना सा यो बल ज़रूरी खबर पकी दा چې کم ملګری په کم سیز پوه نه شو نو فوراً په مینس کې پاسا وایا پاساړو ما ځای نه خپل وایي چې را دې شي پوه نه شو ټیک ده او یا که نوې ځان سره په کاپوی کې نوٹ کا وروستو بیا وایي یاره دې سیز راته وضاحت وکړه په دې شي پوه نه شو که زه پې پوهېدم جوبې درته ویم که پې نه پوهېدم زموږ د مشرانو ډېر شي کتابونه لیکلي او پسې رالو ګورو به یې پکې زه به هم ځان پوه کوم تاسو به هم ځان پوه کوئ ټیک ده نو په تپوس باندې په سوال باندې په ابتدا په منس په انتها په یو ټایم کې به قطعا نه پابندي نه به پې خفګاني او نه سوال دا د ادب او د عزت احترام خلاف خبره ده ټیک شو نه ولکه په سوال وضاحت دپاره ده کې چې ښه راته وضاحت وشي او ښه خبره ده چې وضاحت درته وشي